أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة بقرہ شروع ابتدا کی عظمت قرآن کریم، صداقت د قرآن کریم، او بیا د متقیانو پنځه صفاتو او داغی آخری انجام. اولئک علی هدی من ربهم، دنیا کی دا ہدایت یافت دی، دا پا ہدایت باندې کلک دی، او پا آخرت کی بدی کامیابی مومی. اس دے زینا او دوی مڈل ذکر کئی چاغی خالص کافر دی، خالص دشمن، مقابل خکارا، جخکلا خکارا دشمنی ہو، بس دشمن دے اخلاص خبر دا داغی مختصر خبر کئی او داغی آخری انجام ذکر کئی. پہ دو آیاتونو کے داغی تذکرہ کئی ددوے مڈلے چاخکارا کافر دی. کلچے مسئلہ بیان کڑیشی نو ابتدا کے دو ڈلی، یو منون کی یو نہ منون کی. مجھے کلا لکوٹے زورون سی نو درے مڈلم پیدا شی چی آغا کلا بدری خوال رازی منگستاس سریو، او کلا باغی نور پسیزی آگی تبوی منگستاس سریو. دی اصل کے دوار طرفنا خوراک واڑی چی یو طرف نام خرو دبل طرف نام خرو، یو طرف نام پا امن باندیو دبل طرف نام پا امنیو. نو دا درې مډل پیدا شي، دا رستو پیدا کیږي. دیو جنا مکی دور کې منافقان نو، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته لاړو، هجرت یې وکړو، نو هلته کې بیا رستو منافقان پیدا شو چې یو طرف ته د مسلمانانو سره ملګرتیا کوي او بل طرف ته کافرانو سره ملګرتیا کوي. نو داغی تذکرہ ورستو ورپسې آیاتونو کې بداغی کوي او داغی بد خصلتونه پنځلس به ذکر کوي. نو دلته کې اولنۍ ډله ده ان الذين كفروا سواء عليهم، یقینا کسان چې کفر کړل برابر خبر ده پاغي باندې. انذرتهم کتیر ور کې دی لرا، ام لم تنذرهم یا کیر نور کې دی لرا، لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. مطلب دا چې وای انذار کا و عدم انذاری، ستا یر ور کول دی لرا او ستا یر نور کول دا دی لپاره برابر دی، سواء. خودل دغه وای سواء علیہم، برابر خبر ده پاغي باندې. لا علیکا پتا معینا، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی فذکر، تو فن ورکوا، کله وی انذر یر ورکوا. ستا کار دے یر ورکول، ستا کار دے فن ورکول. فذکر ان نفعت الذکرى، پیدا ورکی او کنه ورکی، آغیر تا فائدہ ملاویگی کنه ملاویگی، تا تو ملاویگی کنه، ستا ثواب بکیگی. آغیر که مسلمانی یو کنه مسلمانی. اللہ تا خدا پتا ہوا
چې څوک به مسلمانېږي او څوک به نه مسلمانېږي، لیکن پیغمبر ته دا نه وایي چې دا سړی مسلمانېږي نه لاړ شه پسې خبره ورته وکړه، داسې نه وایي. فرعون دی غټ کافر دی، هغه باره کې الله رب العزت وایي اذهب الى فرعون، فرعون ته لاړ شه. موسی علیہ السلام ته وایي لاړ شه فرعون ته لعله یتذکر او یخشی، شاید چې پن واخلي یا هغه ویریږي هدایت ته راشي. چې دا یې ورته ویلي وی چې هغه ایمان نه راوړي. موسی علیہ السلام ما به څه سخته ده لګیا به مار وخت کې به لګیا. موسی علیہ السلام په تمه کې د کېدې شي چې د ایمان راوړي، نو ځکه لګیا دی خبره کوي. او لږه خبره نه ده کړې، بعضې خلکو لیکلي تاریخي خبرې دي، چا ویلي 40 کاله او چا دې نه کم ویلي چې دومره به موسی علیہ السلام ته او د فرعون په دربار کې دعوت به ورکاو روزانه بلا ناغا. آخر کې فیصله وشو چې ځه اوس د کلي نه وځه، اسری بعبادک انکم متبعون، زما دا بندگان چې د شپې په یو حصه کې بوزا تاسو پسې په بیا داخله دروزی ښه. موسی علیہ السلام روان شو لاړ، سره د خپلو ملګرو نه ووتل، د شپې شپې ووتل. سهار چې پته ولګېده خلکو ته نور راغتل اوچت شی دی، خلکو ته رستو پته ولګي چې خلک وتلي، نه هغه نه بیا تیاری شروع کو، دوی پسې مو وتل. نو موسی علیہ السلام د هغه ملګري پورې وتل دریاب نه، او فرعون پکې تباه شو، دا ملګري تباه شو. نو خبر مې دا کوله سواء علیہم، برابر خبر د پاغي معنی انذرتهم که تیار ورکې دی لرام ولم تنذرهم که تیار نه ورکې دی لرا لا یؤمنون، دی ایمان نه راوړي. دا بعضې پکې دي دغسې، دا کله ویلي رستو ویلي که اول کې نه ویلي، اول کې خو یې بلغ رسوا، خبر رسوا، انذر ير ورکوا، فذکر پر ورکوا. آخر کی خبردار راشی. نوح علیہ السلام ته وی انه لا یؤمن من قومک الا من قد آمن، استاد قوم نو وس نو سو ایمان نه راوړي، ها چا چې ایمان راوړل غیر راوړل نور نه راوړي. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، دی چې سکی په هغې باندې وس نا امیده کېږه مخه. بیا یې وس نه الفلک کشتۍ جوړوه، کشتۍ جوړه کا هغې کې. نو دا آخر کې ورته ویلي دا ده چې اول نه زړه سړي مات کې، نه زړه نه ماتې اول. ان الذین کفروا، یقینا کسان چې کفر یې کړلی. کفر بیا ځان له په ګڼو قسمونو باندې دی، کله کفري جاهلی، کله عنادی ضدی، او کله جهودی، او کله نفاقی منافقت کی. دا مختلف قسمونه راضی ده هم دا د کفر. ان الذين كفروا، یقینا کسان چې کفر کړل، نو سواء علیهم، برابر خبر ده پدی باندې انذرتهم که تیار ورکې دی لرا ام لم تنذرهم که تیار نه ورکې دی لرا لا یؤمنون، دی ایمان نه راوړي. ایمان ولې نه راوړي؟ الله دا غي سبب ذکر کوي، وجه ذکر کوي. سوى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. دا ایمان چې نه راوړي، دا ځکه نه راوړي چې ختم الله على قلوبهم، مهر لګولې الله د دې په زړونو باندې، وعلى سمعهم، او د دې په وګونو باندې، وعلى ابصارهم غشاوة، د دې په سترګو باندې پردي دي، ناشنا پردي دي په. ولهم عذاب عظیم، آخري انجام بدای چې دې پر عذاب دی لوی.
دلته ختم الله علی قلوبهم الله ولا پزنو ما مهر لګول د دې عقلونه مسخ شوی دی باغی باندې مهر لګیدل عقل بن شوی دی بندیز راغله د دې پزنو باندې د دې پاکونو باندې د دې وګونو باندې د حق خبره ناوري والا سب ابصارهم غشاوا د دې پستر ګمای پردي دي ناشنا پردي دي چې دار صحیح ني او حق ني ها نو یو طرف ته وي تولا ير ورکوا دې ته خبر اور سوا بل طرف ته وي لا يؤمنون ایمان نراوړي ولي نراوړي چې ختم الله على قلوبهم الله مهر لګول دې پزنو باندې نو چې مهر لګول ایمان نه راوړي نو بیا وته ولې وې بل دا چې الله په مهر لګول نه اور پسې وې لهم عذاب عظیم دی باندې عذاب د دې پر عذاب لوی دی چې یو طرف ته الله د دې عقلونه بن کړلی سره ما ولا مهر لګول وګونو ما مهر لګیدل نه نو اوس پکې ایمان نه نوځي ایمان وته نه داخليږي چې ایمان نه داخليږي نو بیا د دې لپاره عذاب لوی دی نو دا خو زیاته شو یو سره دی هغه تړل ډوړې جو تا هغه خو دې اوخره دا او دې تړل دی تر رسیدې نشي اما ته خو دې نو دا ډوړې ورکول نشو ال دې هوتا یو تر دا ډوړې ته کې دې لري او دې خپل چې دې هغه زنجیر باندې تړل هغه ته هغه سي دې نشي او دا خلاص ما هوتا ته ډوړې خو دی وا نو پدې کې بازی وی بازی خلک اعتراض کوي چې الله په مهر لګول نو دل چې بیا عذاب ورکې نو دا خو زیاته شو دا خبره داسي چې دا مهر الله لګول نو دا د دې نسبت الله ته کی په طریقې د پیدائش باندې چې الله دا مهر پیدا کړل الله د دې بزرزو باندې داغ لګول لکه یو حدیث کې راځي کله چې یو سړی ګناو کی چې ګناه وشو نو اس دغه پزړه باندې یو تور داغو لګي یو داغ پیو لګي نو کده توبه واسي ناغه داغ وران شي کده توبه اون باسي ناغه داغ په باقی پاتې او بیا دې بل ګناو کی بل داغ پیو لګي توبه نو باسي دا داغونه په پاتې شو بیا گناہ کوي بیا گناہ کوي بیا گناہ کوي دا یو ټاکه پکېږي یو داغ پکېږي تر دې پورې چې زړه تک تور شي الګ وای دا زړه تور شه دی وای مو په تو کې مخه دا بازي خبرې کوي وای خپل کې زړه تور شه دی نه کیو دا کا زړه تور شه دی الله په دا پیدا کړل نو دا ولې پیدا کړلی دا د عمل د وجه نه کړ د ګناه نه کوله نو دا داغ بنا پیدا کېدو او د ګناه وکړو داغ پیدا شو بیا د پکار بچ د صفای تنظیم کړو صفای تنظیم داو چې توبه وستري وي توبه وستري وي نو دا وران شي وي کنه دا بل څه کې موي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد یقینا په اسونو باندې څنګه راځي لکه څنګه چې په اوسپنه څنګه راځي نو په اوسپنه باندې څنګه راځي هغه صفای خلک تنظیم کوي کنه څوک وړ کی پاکي کی وې مګي پاک اوسپنه دا ټوړکې دا چاقو دې سړي سړي پاک شي پدغه وړول باندې بیا لږ ساده کیږي کله غرمو ته کیږي هغه زنګ را پوس شي بیا به کپڑا راکاږي پاک شي باندې پکې داسي چې عقل کی ناغه پسې بیا پسې شي اومږي کله پسې ریګمال راواخلي
نا اوس په نه پاک شي هغه بسره پاک کی ودا سره بسنګ پاکه زلم آیا چې زنګ راغی نو دا بسنګ پاکه هغه ته خلاص نه رسی هغه ته هو د صفای سے انتظام دا هغه نشو کولای منګه چې دا سره راو باسو دا پاک کو زنګ تل لري کو او نه کی صحابو تپوس کو قیل او ما جلاوها یا رسول الله د دې د پاکه انتظام بسنګ کو دا دې ته خلاص نه رسی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دو نسخه خو دیں قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن وی یو دا چې تاسو مرګ ډېر یادوي او دویم دا چې قرآن کریم تلاوت ډېر کوي نه دی باندې دا څنګه بلری کی مرګ یادول پکار دي اسنه چې مرګ روان دي مرګ هغه د مرګ هغه تصور هغه خپل سره تور کو زول غواړي دمو حالت د مرګ د یاداش دا بالکل تصور ختم شوی اینو مبنګا خلق دی په بهمای روان دی مړ کیږي خخولې کیږي قبر ولا کنسته کیږي جنازې په کولې کیږي قبرونو باندې ورتيري وراتيري لیکن مرګ نه را دی ولې موږ دنیا کې دومره ورننوتلی چانه کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرد یاداش یو طریقه دام خودل و چې اعلی فسور القبور کله کله تاسو د قبرونو زیارت لزی د خپل نږدې مقبره ده د استاد خپلوانو د مشرانو قبرونو پکې دي امزول قبرونو پکې دي لاشه د قبرستان د کله کله ځا روزانه کېږي په دوه مرزه دا سن شي کولای نو په هفته کې یو پیریزا هفته کې نه کېږي نو په میاش کې یو پیریزا میاش کې نه کېږي نو چرته په دویمه میاش باندې په درېمه میاش باندې ځا دې څه کوي د یو اختر لذي او بل اختر لذي او دا خو دې بیا ځان نور ناروا دي ښا اختر بروزي او نور نه دي نه روزانه ځا خصد پارزا یا هفته کې یو پیرزا میاش کې یو پیرزا دې د پاره چې تا ته مر یاد شي الا فزور القبور قبرونو زیارت لزی کلا کلا دې نږدې دې نواز شي سره شي پیر با مال زوی ناغله چې تزیخ او تسیل لزی بل قبر لزی چې ناغله او تاغله او تسیل لزی او یا غلط عقیده دی اغست دا او زیالت کې سوال نه کې سوک زی حال تکے مالگی سٹی سوک لگیا دی حال تکے گٹی پسان مانی مگی زانا باد اوباسی بعض خلقی دل تکے باد نوزی نو حال تکے باد اوباسی نو سوک یو سکے سوک بل سکی ننا غلط عقیدہ با مزا صحیح عقیدہ با لارشا خپل نزدیک قبر لارشا دا خپلوانو دا رشتدارانو دا امزولو دا کشرانو دا آغی په قبرونو کې مقبره له چلاش نه پیژندې کیږي بیا کله سره سیر راځي نو پیژندې کیږي دا زمونږه پلان کې او دا پلان کې او دا تللی موږ په سیم روان یو الته کې هغه دعا کې وته رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی تاسو د قبرونو زیارت لچې زئی قبر مقبره ته ورسینو دا سوا السلام علیکم یا اهل القبور انتم یغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر یا اهل القبور السلام علیکم یا اهل القبور یا دیار قوم مؤمنین یغفر الله لنا ولكم دا دعاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی نو دا دعا وایا دا نه یاد کې سلام نه سلام پې کې مړو ته سلام کوي سلام نه دی دغه مونږ ویلی سو پیرې دې ته ویل کېږي سلام د دعا دې ته دعا ویل کېږي السلام علیکم پتا سو باندې سلامتی دی دا نه چې هغه اوري او هغه جواب ورکوي نه نورې خبرې دي چې ژوندی او نه اورېدو وستدان لګیا په دغسې السلام علیکم یا القبور استا आवाज اوري
نو د قبرونو زیارت د پاره ځي څه د پاره ځي لتذکر الموت دې د پاره چې تاسو ته مرګ آیا شي تاسو ته آخرت آیا شي وتزهد فی دنیا تاسو په دنیا کې بے رغبتی پیدا کی تاسو دنیا سره مینا کم شي دې پاره دې چې حال دګې نه ډرخه تړلې قبرستان کې هم ډرخه تړلې حال دګې چې لاړ شي د قبر د مړی سره تړلې دي ا دې حال دګې لګي وقتی وکي او خان دیوا اگر دا خندازه خو نو دا خو د جنازه او دا خو د مرد یاداش زه او دا زمونږ اخی زه ده ښا دیال دی لګیای خان دی نو خبر دا وا چې دې سونو باندې زنګ راځي نو دې زنګ د لری کولو طریقه بسې اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا نو دلته کې کافر ده اغم گناہ کوي مسلمان دی ناغم گناہ کوي د پزړه باندې یو داغ لګي کله چې د ګناهونه کوي دغه داغونه زیاتیږي نو بیا دې وخت راشي چې پاغه باندې د داغ لګېدو زه په پاتې نشي دې زه په پاتې نشي چې بل داغ په لګي نو داغینه تعبیر کوي په ختم سره کله نور تعبیرات هم دي حدیث یہ بعض خود د شرک عقیدی دي یو اوریدل می لګي بجوره بابا کی یو ونه دا پای کې د میخ د ټکوالو زینشتي وي د زیب کې نه ملاوي چې پای سره میخ ټکوي دا په غلطه عقیده باندې خلک سي لګیا یال ته میخونه ټکوي سو د چا په سر دړي هغه د پاره بکې یا په سګلې ونی د هغه د پاره بکې د دې غلطي ساقینه وینو یو شی چا په دې ورسب باندې را لګلې یو قبر ده هغه ټول د چابيان یو ډکړلې یو دیسې ځای په کې نشته چې هغه به چابي ها دا چابيان یا بزړې چابيان خرابې چابيان هغه راوړل هغه به خو دي آئے ٹکوال لپے پدې یا قبر به یا سوونه شي شی به لرګې به یا په هغه باندې هنه ټکواله کی ودا پورا هدا پور دا قبر چې ښکاری د ښکار لګدا چې دا ونه ادا چابيان به خلک ټکوال دي دا په غلط عقیدو باندې خلک دا کسی کی سو قبرونو سره یو کسب کوي سو بل کسب کوي نو ختم الله علی قلوبهم مهر لګول الله د دې پزړو باندې د دې پزړو باندې الله مهر لګول ولې لګول د دې عمل د وجنا دا دلته کې خلک کی دغه زموږ په عام معاشره کې دا خبره کیږي الګا طالب چې استاد وو استاد ولې لیونه شه د جوال کوي ولې وو به شیطانی کولنو نو زمونږه بعض خلک بیا وایي هلکه چا ولې واله خپل عمل واله کنه نه خپل عمل د وجنه داسې شي کله کله داسې حکومت سزا ورکی قاضي صاحب سزا واوري دلته جج صاحب دی هغه سزا واورولا دا سړی دی جیل ته ولېږلی شي دا سړی دی د لاس کټ کړی شي بیا سباله خلک لګیای جج صاحب قاضي صاحب د سړی لاس کټ کو دغه لاس یې کټ کو دغه لاس قاضي صاحب نه کټ کړی دا د سړی خپل عملو چې غلای کړ غلای نه کول لاس نه کټ کېدو لیکن غلای وکړه نه د لاس کټ شو قاضي فیصله وکړ لاس ولا کټ کړي قرآن فیصله دا شریف فیصله دا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله غلاګر سړی ولاګر خزا د دې لاس کټ کوي په مړوان کې ولا لاس کټ کوي دا عبرتناک سزا ده کله چې دغه سي سزا دا په ملک ورکول کیږي غلا سزا ورکول کیږي بل سزا ورکول کیږي هر مجرم لا داغه د جرم مناسب سزا ورکول کیږي ملک په امن او امانی
بیا به چا دا جرأت نه کیږي چې د غلاو کی، دا به چا جرأت نه کیږي چې د ډاکو کی، دا جرأت به چا نه کیږي چې بل جرم دیو کی. ولې هغه ته به پته ای چې سبب بیا زما دغه حالي سړی رانی ولله اول دغه د خلکو په مخ کې ولا سزا ور کړل، خلکو په مخ کې ولا لاس کټ کړل او لاس ولا پچو کې سړان کړل، یو ورځ دوسونه ګوري وتا چا چې غلاو کړ دغه حالي بیا مجال شته چې غلاو کی. او پاکستان کې قانون شته، دا قانون پکې دی چې چا غلاو کړه لاس به کټ کیږي. وزمون پاکستانیان الحمدلله خدي او ټول نیکان خلک دي، زبرګان دي، څوک لا نه کوي. تر اوسه پورې چا غلا نه کړي، غلا یې کړي لاس به کټ شي او کنه ونه کړي چا. دا خاصي چور چور وته وي، چور چور لیا یا سی وي، دا خو د خلکو خبري. غلا به اول غلا وکي او بیا به ثابت شي نه حال به لاس کټ کی کنه. دې څنګه نه کړي چې ته چور وې لاس به کټ شي څنګه کی. نو ختم الله علی قلوبهم، دا الله په دا مهر لګولې ولې لګولې د دې سړي د عمل د وجنا. کلا الله رب العزت وایي بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، بلکې د دې پس نو باندې زنګ راغله د وجه د دین چې دې کم کسب کاو. رستو راضی سورۃ مطففین کې الله وایي بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، دې پس نو باندې زنګ راغله او سو وجه راغله د دې عمل د وجنا. کله وایي طبع الله علی قلوبهم، د طبع لفظ الله ذکر کوي، طبع الله نام مہر معنا باندې راځي. کله الله ذکر کوي د قفل لفظ ذکر کوي ام علی قلوبنا اقفالها، اې د دې پسنو باندې تالی لګیدلې، تالی په لګیدلې تاله چې او لګیدانو باندې اسراغه کم څه چې دن نه دن پاتې کم چې بهر دی بهر تاله ولګیدا خبر اخلاص شو. او دا تاله لګول نو الله لګول د سو وجنه لګول د عمل د وجنه، د عمل د وجنه تاله لګیدل لخوا نو تاله ولګیدا نو وس کم څه چې دن پاتې شي نه دن وس حق دې ته نو نوزي. دا په باطل باندې روانه کفر باندې نو دې وس په باطل باندې رواني ښا. نو ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم، نو مور لګول الله دې پس نو باندې دې په وګونو باندې والا ابصارهم غشاوا، او دې پس تر ګمای پر دې ناشنا هغه پر دې ښکارینا. او دته چې خبره کې حق خبره وته کې نو حق په دمای نه لګي، حق وته خې وګوره، دا وګوره قرآن وګوره، سنت وګوره، دا دلیل وګوره، دا کتاب وګوره. نو علی ابصارهم غشاوا دې پس تر ګمای پر دې انینی اخري انجام به سي ولهم عذاب عظیم. دا دې د عمل د وجنو شاید چې کما خبره وا ختم الله علی قلوبهم، بعض خلک چې کوم اعتراض کوي شاید چې ختم شوی. ولهم عذاب عظیم، ا دې لپاره عذاب لوی دی. ان الذين كفروا يقنا کسان چې کفر کړل سواء علیهم، برابر خبر د پدی باندې انذرتم کو تیار ورکه دی لرا ام لم تنذرهم او کو تیار نه ورکه دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. ختم الله علی قلوبهم، مہر لګول الله د دې پسونو باندې والا سمعهم او د دې په وګونو باندې والا ابصارهم غشاوا او د دې پسترګو باندې پردي دي. ولهم عذاب عظیم، د دې لپاره عذاب لوی دی. الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سبا خو بیا زموږ عام طور باندې جمعې په شپه باندې موږ چټي کوو، جمعې په شپه باندې چټي وي او بیا بل ورځ چې راځي ان شاء الله نو کېدای شي مونږ موږ بدل کړي په 8 بجې باندې مونږ ان شاء الله. نه مقدار صاحب کې متوسل